الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورو نند محرم الحرام دوم ورځ د اسلامي کال 445 هجری ده. محرم میاس دغه د اسلام په میاشتو کې اوله میاشت ده. د اسلامي کال ابتدا اسلامی کال سے شروع کیږي، دغه د محرم د میاشتې نه شروع کیږي، او انګریزي کال دغه د جنوري نه شروع کیږي. لکه نن سبا جولای والا میاشت ده، نو د انګریزي والی میاشتې سے شروع شوي د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش هغه ورځې ته نسبت شوی ده چې د عیسی علیه السلام پیدایش چې په کوم کال باندې شوی ده، دغه وخت نه راونیسه تر دې وخته پورې 2023 کاله وتلي دي. عیسایانو چې دغه تاریخ نسبت د عیسوي حضرت عیسی علیه السلام پیدایش ته کړی ده، په دې کې د حضرت عیسی علیه السلام د ولادت د واقعي طرف ته نسبت ده. لیکن اسلام او مسلمانانو چې خپل اسلامی تاریخ د کومې ورځې او د کومې میاشتې لپاره وضع کړی ده او نسبت محرم میاشتې ته کړی ده، نسبت هجرت د نبی علیه السلام ته کړی، حالانکه د دینه مخکې نور واقعات هم موجود وو، لکه د نبی علیه السلام د ولادت هغه وخت او هغه میاشت ربیع الاول. دغه رنګه د نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې چې کله نبوت ورته میلاو سه د 40 کالو نه وروسته، دغه رنګه د نبی علیه السلام په مدینه منوره کې چې د بدر غزا یې وکړه او صحابه د نبی علیه السلام کامیاب شول او کامیابی ورته میلاو شو. دغه رنګه د احد په میدان کې صحابه شهیدان شول
او باوجود د شهادت نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسته فتح او کامرانی ملاو شو دغه نه ورسته الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مکه مکرمه د فتح په شکل باندې ورکړل دغه لوی واقعات دي لیکن د اسلام د کال نسبت د واقعات ته نه دسوي د اسلام د کال نسبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت سے د مدینه منوره طرف ته او د مکه مکرمه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د صحابه په مشاورت سره دغه هجری کال ابتدا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت ته د دې نسبت وسو وجه دا ولسه اسلام ته سربلندی عظمت او اسلام ته سے عزت ملاو سو اسلام په دین باندې په دنیا باندې خبرېدل شروع شو اسلام په دنیا باندې وړېدل شروع شو دنیا پنځ ته ورسېد وجه دا ولسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت مدینه منوره ته کړی سکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه او هجرت کو نو د اسلام شان او شوکت کې مزید اضافه والی پیدا شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه په مشاورت سره د مسلمانانو لپاره یو تاریخ منتخب کول وغوښتل ځکه چې اسلام دغه یو قوي مذهب ده او اسلام کامل او مکمل ترین مذهب او الله رب العزت کامل اسلام را نازل کړی دا او د کوم یو مذهب تابع الله رب العزت دغه دین او مسلمانان نه دي ګرځولي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله دي وکړه چې د اسلام تاریخ د منتخب ټول صحابه مشوره په دې ورکړه چې د هجرت طرف ته د نسبت وسی او تاریخ دی اسلام دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه را شروع په دې باندې مشوره وسول او تاریخ د اسلام د هجرت نه را شروع بیا الله رب العزت سکلم زکه اسمانونه شپه او ورځ او دغه میاشت پیدا کړی الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی دی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا کله چې الله رب العزت دغه نظام پیدا کړی د 12 میاشتې پیدا کړی دا د دنیا او نظام ته چې الله رب العزت وجود ور کړی دا الله رب العزت په دې کې شپه ورځ پیدا کړی الله رب العزت میاشتې پیدا کړی نو 12 میاشتې الله رب العزت پیدا کړی دي او په دغه 12 میاشتو کې الله رب العزت سلور میاشتې د حرمت او د عزت والی ګرځولي سلور میاشتو ته الله رب العزت په دې نور میاشتو باندې عزت او عظمت ورکړی ده منها 4 حرم سلور میاشتې د حرمت والی دي د دغه سلور میاشتو عزت په جاهلیت په دور کې هر قوم کا او د آدم علی السلام نه راونه ستر دی وخت پورې په دې میاشتو کې به جنگ او جدال د خپل دشمنانو سره جګړه د خپل پلار د سر قاتل به په دغه میاشتو کې د خپل مقتول د کور خوا کې ګرځیده د هغه مقتول زوی او ورور به د قاتل باندې حمله نه کوله دومره عزت او عظمت په دغه میاشتو ته ورکاو او د اسلام په ابتدا کې هم الله رب العزت جنگ د کفار او د مسلمانانو په منځ کې منع فرمایلی ولیکن ورسته الله رب العزت دغه حکم منسوخ کړ سبدغه میاشتو کې تاسو جنگ د دشمنانو د اسلام سره کولای شئ اجازه ده لیکن هغه عزت او عظمت او لوی د دغه میاشتو برقرار ده په دغه میاشتو کې به یو بل د عزت یو بل د آبرو یو بل قدر وکوي په دغه میاشتو کې به الله رب العزت رضا زیاته طلب کوي په دغه میاشتو کې به الله رب العزت طرف ته زیاته رجوع کوي او الله رب العزت تب په دغه میاشتو کې زیات عبادت کوي دغه سلور میاشتې چې الله رب العزت حرمت والی ګرځولي یو ذل قعده ده یو ذل حجه او یو محرم دغه درې میاشتې په لپسې دي
یو د لوی اختر نه مخکې کومه یوه میاشت ده، یوه د لوی اختر میاشت او یوه د محرم والا میاشت. څلورمه میاشت چې الله رب العزت دې ته عزت او عظمت ورکړی ده هغه رجب المرجب ده. د رمضان المبارک نه یوه میاشت مخکې چې کومه میاشت راځي شعبان د هغه نه مخکې چې کومه یوه میاشت ده هغه ته رجب ویل کیږي. دغه رجب میاشت ته هم الله رب العزت عزت او عظمت ورکړی، لیکن دغه عظمت دغه لوی دغه عزت الله رب العزت په وخت کې دغه میاشتو ته ورکړی چې کله مځکه او اسمان الله رب العزت پیدا کړي. ځکه الله رب العزت فرمایي ان عدة الشهور 12 شهرا فی کتاب الله. د الله رب العزت په لوح محفوظ کې دا خبره لیکل شوې ده چې 12 میاشتې به موجود دي، په نظام د مځکې کې به 12 میاشتې موجود دي، او په دغه 12 میاشتو کې به 4 میاشتې د عظمت او د عزت والی. په یوه کې یوه میاشت د محرم والا میاشت ده. کله چې الله رب العزت مځکه آسمان پیدا کړي دغه میاشتې ته الله رب العزت عزت او عظمت او لوی او شان ورکړی. نن سبا د مسلمانانو په ذهن کې یو غلطه مفکوره موجوده ده چې محرم ته الله رب العزت چې عزت ورکړی د محرم دومره عزتدار سوی ده. دغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت په وجه سره هغه مسلمانان چې د خپل اسلام نه بې خبره دي، هغه مسلمانان چې د خپل نظریې د خپل عقیدې نه بې خبره دي، هغه د غیر مسلمو عقیده باندې چې د هغو عقیده په هر چوک هر لاره هر دشته کې ملاویږي د هغو نظریې په خپلو مزغو کې کېنولې. باید مسلمان د خپل دماغو نه د غیرو نظریه د بل چا عقیده د خپل دماغو نه د خپل سوچ او فکر نه وباسي. هر مسلمان په خپل عقیده په اسلامي عقیده او په اسلامي نظریه باندې خبردار سي چې دغه میاشت ته عزت او عظمت ولې ملاو سوی ده. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروسته 50 کاله بعد شهید سوی، او د هجرت نه وروسته 80 کاله بعد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا په میدان کې شهید سوی. لیکن الله رب العزت د محرم ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه مخکې 80 کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوله باندې د عزت او عظمت بیان کړی ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې محرم دی الله رب العزت والا میاشت ده، او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې الله رب العزت ته د رمضان المبارک د میاشتې نه وروسته چې کومې روزې پسندیده او خوښې دي هغه د محرم د میاشتې روزې دي. د رمضان المبارک روزونه چې الله رب العزت ته د روزو د رمضان نه وروسته چې پسندیده روزې دي الله رب العزت په نسبت باندې هغه د محرم په میاشت کې روزې نیول دي. نو دغه د محرم د عظمت د محرم د غلوی د محرم د شان الله رب العزت د دین مخکی چې کلم زکه او اسمانونه الله رب العزت پیدا کړی الله رب العزت ته شان ورکړی ده. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه میاشت کې شهید شوی په 10 د محرم. دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه میاشت د محرم کې او بیا په 10 د محرم باندې شهید شوی ده. په دې کې د میاشت ته عظمت نه ملاویږي. میاشت خو له دې نه مخکې عظیم الشان وه، میاشت خو له دې نه مخکې الله رب العزت د فضیلت خاونده ګرځولې وه، لیکن حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته کوم شهادت ملاو شوی په دغه برکت نه ډکې میاشت کې ملاو شوی، په دغه 10 د محرم کې ملاو شوی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت کې فضیلت پیدا شي. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت له وجه د غمیاس برکت جنسوی نه ده،
بلکې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت د میاست له وجنه مزید د فضیلت خاوند وګرځید، مزید الله رب العزت لوی درجات او خاوند او د لوی درجات مالک حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وګرځاو چې په دومره بهترینه میاست او په دومره بهترینه ورځ کې الله رب العزت د شهادت ورکړي. نو محترم ورونو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلی افضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، چې د رمضان المبارک نه ورسته دی فضیلت والی روزی دی هغه د محرم والی روزی الله رب العزت ګرځولې دي. په محرم کې چې چا روزي ونیولې الله رب العزت دیغه روزو غوندي بعضی روایتو کې راځي چې په یو روزه باندې الله رب العزت د لسو روزو ثوابونه الله رب العزت ورکړي. نو دغه محرم ته فضیلت ملاو شوی دا الله رب العزت چې کله کائنات پیدا کړی او کله ځمکه اسمانونه پیدا کړ، کله شپه او ورځ الله رب العزت پیدا کړ، د هغه ورځ نه الله رب العزت محرم ته عظمت ورکړي. دا د مسلمانانو په ذهنو کې غلط سوچ او فکر د غیر مسلمو له وجه ورزيدلې د محرم ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت په وجه عظمت ملاو شوی. کچيري یوه ورځ ته د چا د شهادت په وجه یا د چا د مرګ په وجه سره عظمت ملاويږي، په کال کې 300 سبان 300 ورځې دي. نو الله رب العزت سمزکی ته پیغمبران را لېږلي، 1,40,000 کم او بیش پیغمبران راغلي. په یو روایت کې راځي 2,40,000 کم او بیش 1,40,000 کم او بیش پیغمبران چې الله رب العزت را لېږلي پیغمبران د مځکې په سر باندې تر دې نه دی فضیلت خاوند بیا بل څوک نشته. دا د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت ته عقیده ده چې پیغمبر په ټول کائنات کې پیغمبر نه فضیلت وال بل څوک نشته دی، الله رب العزت نه را اعلان دی. او په دغه 300 ورځو کې 1,40,000 کم او بیش پیغمبران وفات شوي دي. کچېرې مسلمانان د ورځو فضیلت یا د میاشتو فضیلت نسبت د چا د مرګ پورې وکړي، نو هر پیغمبر په یو ورځ کې وفات شوی، هر پیغمبر چې دوی شهیدان شوي دي، قومو شهیدان کړي دي، دته په یو ورځ کې دغه شهادت ملاو شوی. نو بیا به مسلمانان د هر ورځې فضیلت بیانوي، په هر ورځ کې به مسلمانان سوګ او غم مناو کوي. لیکن الله رب العزت مسلمانان د دې نه بری کړي دي چې د چا په غم پورې فضیلت نه ده تړلی، د چا په زور پورې فضیلت نه ده تړلی. د ورځې فضیلت، د میاشتې فضیلت الله رب العزت فرمایي دغه ما ورکړی. که د چا مرګ په دغه ورځ کې واقع سو، د هغه په مرګ باندې هغه مرګ ته مزید هغه فضیلت میلاو سو. لکه یو مسلمان د جمعې په ورځ باندې وفات سو، روایاتو کې راځي چې الله رب العزت په د دغه مسلمان سره اسانه حساب کتاب وکړي. بعضی روایاتو کې راځي الله رب العزت دغه سره حساب نه کوي. د دې دا مطلب نه دی چې دغه مسلمان لوجه دغه جمعې ته فضیلت ملاو سو، بلکې دغه مسلمان ته د جمعې لوجه فضیلت ملاو شوی ده. که دغه مسلمان په هفته وفات شوی وای، بیا به هغه حکم سے په احادیثو کې راځي چې د جمعې په وجه سره یو مسلمان ته ملاویږي، هغه به د هفتې په وجه سره نه ملاویږي. ځکه دغه وفات د مسلمان په هفته سره که په جمعه سوی وای، د جمعې له وجې به فضیلت ملاو شوی وای. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته الله رب العزت په شهادت کې مزید فضیلت ورکړی، دغه د لسم د فضیلت ملاو شوی. لیکن محرم ته د حضرت حسین د شهادت له وجې فضیلت نه ده ملاو، بلکې حضرت دغه میاشتې ته فضیلت ملاو ده. الله رب العزت چې کله مځکه آسمان پیدا کړي د هغه نه مخته، چې کله شپه او ورځ الله رب العزت پیدا کړي،
الله رب العزت په وخت کې د میاشتو ته فضیلت او د ورځې ته الله رب العزت فضیلت ورکړي. نو ابتدا د اسلام د تاریخ د محرم نه کیږي. باید هر مسلمان د خپل اسلامی تاریخ نه واقف وي. علماء لیکلي چې دا فرض کفایه په مسلمانانو باندې چې یو مسلمان په کلی کې داسې موجود وي چې هغه ته مکمل اسلامی تاریخ معلوم. نن مسلمان د اسلامی تاریخ نه ناواقف ده. انګریزي تاریخ د هر مسلمان، د هر بچی، د هر زاړه واړه، د ښځې او د نارینه زده ده او دته یاد ده، لیکن د خپل اسلامی تاریخ نه ناواقفه ده مسلمان. که ځوان ده که بوډا ده، که ښځه ده که نر ده، هغه د خپل اسلامی تاریخ نه ناواقف ده. باید هر مسلمان د اسلامی تاریخ نه واقف شي. اوله میاشت د اسلامی تاریخ د محرم نه شروع کیږي. لکه دغه میاشت د نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت 1445 کاله پوره شو چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته د مکې مکرمې نه هجرت کړی. 1445 کاله مکمل شو او نن اول دوم تاریخ د محرم ده او محرم اوله میاشت اسلامی ده. هر مسلمان باید د اسلامی تاریخ نه خبر شي. نو محترم ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام په دغه میاشت کې دوه شیان ذکر کړي دي چې مسلمان به په دغه میاشت کې دوه شیان کوي. بیا خو یو د مسلمانانو لپاره دغه د افسوس خبره ده چې کوم شی د مسلمان په دماغو کې راغی هغه د دین بولي. ما ته دې کار خوند راکړ یاره دغه دین ده، زه دا کوم. حالانکه دین د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت ده. دین د الله رب العزت د احکاماتو منل دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره زندگی تېره کړې په هغه زندگی باندې تک کول دي. که چیرې د نبی علیه الصلاة والسلام د قدم نه چپ څوک قدم کېږدي، په چپه لار روان سي، بله لار تلاش کی جنت ته، هغه لار الله رب العزت په نسبت باندې ناقابل قبول ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چا چې په دموږ په دین اسلام کې بله لار اختیار کړله او هغه لاره د ما والا لاره نه وه، نه ما په هغه باندې عمل کړی و، نه ما په هغه باندې قول خبره کړې وه چاته چې دا کار وکړه، فهو رد. هغه خبره هغه عمل رد ده. هغه د موږ مذهب نه ده. هغه د جنت ته د تګ والا لاره نه ده چې هغه باندې یو انسان روان سي او جنت ته دې ورسیږي. دوه شیان په دغه میاشت کې الله رب العزت پیغمبر ذکر کړي. نبی علیه الصلاة والسلام په ټوله ذخیره د احادیثو کې او د صحابو په تاریخ کې چې په دغه محرم په میاشت کې اعمال راغلي دي. دوه قسمه اعمال دي چې مسلمانانو به کول. یو په دغه میاشت کې روزه نیول دي چې په دغه میاشت کې به مسلمانانو روزي نیولې او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې په دغه میاشت د لسم کې تاسې روزي نیسئ. صحابه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام کله چې ولاړ مدینې منورې ته، یهودو په مدینه منوره کې په لسم محرم باندې روزه نیوه. نبی علیه السلام پوښتنه وکړه یهود او روزه، دا روزه ولې نیسئ؟ یهود نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې زموږ پیغمبر حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون نه په لسم د محرم خلاص شوی او فرعون غرق شوی سره له قوم نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې د دغه ورځې د عظمت او د دغه ورځې د روزي نیولو خو موږ زیات لایق یو، ځکه موسی علیه الصلاة والسلام خو د موږ. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه وفرمایل یا رسول الله په دغه ورځ باندې خو یهود روزه نیسي، دا خو مشابهت د یهودو سره راغی. تا فرمایلی دي چې من تشبه بقوم فهو منهم. کوم انسان د کوم قوم مشابهت اختیار کړ، د چا غوندې ځان جوړ کړ، د چا غوندې عمل وکړ، هغه به د قیامت په ورځ په یوه ډله کې راپورته کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل آینده کال که زه موجود ولم ما ته الله رب العزت زندگی راکړله د محرم د لسم تاریخ نه مخکې به یوه روزه نیسم، یا به د لسم د محرم نه وروسته یوه روزه د لسم سره نیسم.
چې د یهودو سره مخالفت په عبادت کې پیدا سي. مخکې ما درته وفرمایل چې الله رب العزت دغه اسلام کامل او مکمل ترین مذهب او اسلام جوړ کړی ده. اسلام به د بل مذهب تابعداري نه کوي، مسلمان به د بل چا تابعداري نه کوي. اسلام الله رب العزت کامل ترین او اکمل ترین مذهب الله رب العزت را لېږلی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الله رب العزت فرمایي ټول دین می کامل کړی ده. په دغه دین کې به اضافه والی کموالی یو انسان نه کوي د قیامت تر ورځې پورې. یو انسان به له خپله ځانه په دې دین کې یو داسې عمل نه ایجاد کوي چې هغه دی نبی علیه الصلاة والسلام په هغه باندې عمل نه یې کړی، یا نبی علیه الصلاة والسلام په هغه باندې قول نه یې کړی، یا د الله رب العزت له جانب نه په هغه عمل باندې حکم نه یې میلاو سوی. ځکه دین می کامل او مکمل را نازل کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه باندې عمل کړی. ای د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امته د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې بځې بیا به نجات میلاویږي. علما فرمایي که یو انسان د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې نځي، یو داسې عمل جوړ کړي، یو داسې کار ایجاد کړي په اسلام کې چې هغه د اسلام کې موجود نه وي، نبی علیه الصلاة والسلام هغه عمل کړی نه وي، نو دا دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې اعتراض کی. او دغه آیت چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، په دغه آیت باندې د اعتراض ده. الله فرمایي چې دین می کامل کړی ده، د نوې کار کې پیدا کسې نه. نبی علیه الصلاة والسلام ته معلومات نو، ما ته ډېر علم ملاو شوی ده، الله رب العزت نعوذ بالله بې خبره ده. زه خبردار یم چې دغه نوی کار ما ته معلومات وسو، ما ته په دین کې زیات علم ملاو شو، دغه نوی کار مې شروع کو. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې نوی کار په دین کې مردود ده، مردود العمل ده. نوی کار به په دین کې نه شروع کول کیږي. که چا نوی کار شروع کو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فهو بدعه، دغه بدعتي ده، دغه بدعت ده. او بدعت نبی علیه السلام فرمایلی چې دغه گمراهي ده او گمراهي به په جهنم کې. علما فرمایي جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل کتاب دوری منصور کې یو واقعه لیکلې. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام حج په موقع باندې په عرفات میدان ولاړ د دعاګانې کې، ټول امت لپاره دعاګانې کې الله رب العزت د ما امت ته مغفرت وکړه، د ما د امت ګناهونه معاف کړه. الله رب العزت ته زاری کی، الله رب العزت ته زاری. الله رب العزت ورته فرمایي چې اے پیغمبره د تا امت ته مغفرت کم سره له شرایطو، کوم چې حقوق الله ته پایمال کړي، حقوق الله یې ادا کړي نه دي، سره له شرایطو به د عفو کم. لیکن حقوق العباد کوم حقونه چې د بندگانو یې تر پښو لاندې کړي، هغه تاسې پیژئ، د تاسې بندگان پیژه. که چیرې بنده ورته معاف کړي زه به ورته معاف کړم، که چیرې بنده معاف نه کړي الله رب العزت فرمایي چې زه نسم معاف کولی. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د شپې راځي مزدلفې ته، مزدلفه کې بیا د ګهیځ په ټیم کې دعاګانې کې الله رب العزت د ما امت ته مغفرت وکړه، د ما امت ته بخشش وکړه، د ما د امت صغیره او کبایر ګناهونه معاف کړه. الله رب العزت بیا ورته فرمایي چې یقینا د تا د امت په ګناهونه معاف کم سره له شرایطو، چې کله د استغفار وباسي، کله د خپلو ګناهونه توبه وباسي، کله د ګناهونه نفرت وکړي او دغه ګناهونه بیا دوباره نه کوي، الله رب العزت فرمایي دغه ګناهونه به ورته معاف کړم. لیکن د بندگانو ګناهونه نه معاف کوم. د بندگانو د ګناهو د معاف کولو دوه طریقې کتابو راخستې دي. یو هغه بنده ده چې د بنده حق تر پښو لاندې کړ، بنده ته نقصان ورساو، ناپوهي کې یو بنده حق تر پښو تیر لاندې سه، لیکن دغه انسان چې څوک ظالم ده دغه د الله رب العزت ډېر عابد ده، الله رب العزت ته مقرب ده، د الله رب العزت خوښ بنده ده، الله رب العزت یې په زندگی کې راضي کړی، د قیامت په ورځ حساب کتاب شروع شي. هغه بنده چې ظلم دغه بنده پې کړی ده، هغه انسان چې په ده باندې ظلم دغه پرهیزګاره انسان کړی ده، الله رب العزت دربار ته به راسي، خدای پاک اجرونه خو دې ډېر ورکړو، لیکن په ما باندې تیاری کړی،
د ما سره ظلم کړی د ما حق وړلی ده ځکه د دې بنده نه به الله رب العزت په دنیا کې راضي سوی الله رب العزت ورته وفرمایي چې ای بنده یقینا د تا سره ظلم سوی د تا سره زیاتی سوی په تا باندې د انسان تیری کړی ده د تا حق به باندې ده لیکن کچیر غواړي هغه په جنت کې هغه مکانات هغه محلات هغه باغونه هغه د جنت نعمتونه که غواړي د دغه بنده د نافرمانی او د تا حق چې تر پښو لاندې کړی د هغو په بدله کې زه درکوم که هغه د جنت نعمتونه غواړي هم او که د ده نه هغه بدله چې تا په دنیا کې هغه مصیبت رسولی تکلیف یې رسولی او هغې بدلې هغه نعمتونه چې ده ته میلاو سوي ثوابونه میلاو سوي هغه غواړي کله چې بنده دغه مظلوم انسان دی الله رب العزت نعمتونه وویني الله رب العزت ته به وفرمایي چې دا بنده مې معاف کړی ده د هغو په بدله کې د تا نعمتونه غواړم بل هغه انسان ده چې ده به ظلم زیات کړی لیکن د الله رب العزت نافرمانی به هم کړي او د الله رب العزت نافرمانی به زیاته وي د اجر او ثواب نه الله رب العزت به په دنیا کې راضي کړی نه هغه انسان هغه مظلوم ته به د دغه انسان نیک اعمال ورکړی شي یا که چیرې د ده سره نیک اعمال نه وي هغه د مظلوم انسان ګناهونه به د ظالم انسان په غاړه کې وغورځول شي نبی علیه الصلاة والسلام په مزدلفه کې دعاګانې کې د ما به امتیان الله رب العزت معاف کړي الله رب العزت وعده ورسره وکړه چې معاف به کړم شیطان د عرفات نه دی نبی علیه الصلاة والسلام پسې جاسوسي راغلی و جاسوسي کوله چې الله رب العزت د څه شي وعده د خپل پیغمبر سره کوي مزدلفه کې ناسته نبی علیه الصلاة والسلام دعاګانو ته متوجه ده کله چې الله رب العزت ورته وفرمایل چې د تا امت به معاف کړم شیطان روان سی و میدان ته ولاړ او په چغو چغو ځاړي په سر خاورې بادوي بد ساعت یې شروع کړی ده شیطانان خبر سو د دغه خادمان خبر سو چې دلې غلي په بدو کارو پسې هغه راله ولې ځاړي ولې د بد حال شروع کړی ده خپل هغه د زړه بړاس خپل هغه د زړه خبره ورته شروع کړه چې دا خو به ټول کار موږ دي انسانانو لپاره کوشش کوو چې د الله رب العزت معصیت ته راوبولو نافرمانی ته راوبولو غلا پې وکړو زنا پې وکړو درواغ پې ووایو حرام پې وکړو لیکن نبی علیه الصلاة والسلام دعا ورته کړې ده الله رب العزت فرمایلي چې توبه وباسې زه به یې معاف کړم د موږ هغه سعی د موږ کوشش چې ټول کال موږ یو انسان په ګناهو باندې د جهنم طرف ته بیایو په یوه توبه باندې الله رب العزت معاف کوي د موږ ټول کوشش د خاورو سره خاورې سه دغه نور شیطانان ورته یایي مه خفه کېږه موږ ته یو چل راځي موږ به داسې کار وکړو چې خلک به توبه نه باسي مسلمان به وي لیکن په خپل بدعملۍ باندې به د توبې توفیق نه میلاویږي هغه مصر شیطان ورته فرمایي چې دغه څرنګه عمل ده یا د دوی په زړو کې به یوه خبره وغورځو یو عمل به دی کوي د دین په نوم باندې لیکن هغه به دین نه وي دی به د دین په نوم باندې کوي چې دغه دین ده او هر هغه انسان چې دی د دین په نوم باندې یو عمل کی او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه نه هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو طریقه نه هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د تابعینو طریقه نه هغه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې دا مردود ده دغه الله رب العزت ته قابل قبول نه ده نو هغه عمل شیطان چې کوم خادمانو هغه عمل یې ورته ښکاره کړ چې د خلکو په ذهن کې به یو داسې نوی عمل ور واچو چې دوی به د دین په نوم کوي لیکن هغه به د پیغمبر طریقه نه وي هغه به د صحابو طریقه نه وي هغه به د تابعینو طریقه نه وي دا خلک به د دین په نوم باندې کوي دا خلک به د ثواب په نیت باندې کوي نو د دې عمل نه به د دوی امید د ثواب وي الله رب العزت ته ګناه ورکوي چې کله د ثواب امید د یو عمل نه وي نو په هغه باندې انسان توبه نه وباسي ځکه دغه کار د ده په عمل کې دغه کار د ده په سوچ او فکر کې نیک عمل ده او په نیک عمل باندې یو انسان توبه نه باسي نو محترم ورونو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي شر الامور محدثاتها ناکاره کارونه په دنیا کې نوی کار په اسلام کې پیدا کول دي وکل محدثة بدعه او هر نوی کار په اسلام کې چې څوک پیدا کوي چې په هغه باندې تک نبی نه یې کړی په هغه باندې تک صحابي نه یې کړی په هغه باندې تک تابعي نه یې کړی نبی علیه السلام فرمایلی فهو بدعه دغه کار بدعت ده دغه ناجایز ده وکل بدعة فی النار
هر هغه عمل چې بدعتي ادا کوي، هغه عمل چې هغه د دین په چوکاټ کې موجود نه دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اثبات نه، الله رب العزت دغه انسان عمل پیدا کوونکی او د عمل کوونکی انسان لپاره الله رب العزت جهنم منتخب کړی ده. نو محترم ورونو، نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث شریف ده، من وقر صاحب البدعه فهو اهان على هدم الاسلام او كما قال. نبی علیه السلام فرمایلی یو انسان کچیر بدعتی نوی نوی کارونه په اسلام کې پیدا کوي او هغه د مسلمانانو مجمع ته راغی، هغه د مسلمانانو کلی ته راغی، مسلمانان ښه مسلمانان مخلصینو کلی ته راغی، دغه مخلصین مسلمانان دغه عزت یې دغه بدعت له وجې وکړو، د دغه برایي له وجې وکړو، فقط اهان علی هدم الاسلام، د دغه انسان سره د اسلام په ړنګولو کې کوشش وکړو. بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا پناه بدعتي سړي ته ورکړه، هغه سړی چې دین نه او هغه اعمال په دین کې پیدا کوي او هغه شیان چې دین نه او د دین بولي، نبی علیه السلام فرمایي هغه سړي ته چا مسلمانانو پناه ورکړه نو په هغه باندې د الله رب العزت لعنت دی، د الله رب العزت د ملائکو د لعنت دی، د الله رب العزت د انسانانو د لعنت دی. نو محترم ورونو، په دغه میاس کې مسلمانان د غیر خلکو نه متاثره شوي دي، اکثره مسلمانان په بدعاتو کې مبتلا دي. دو شیان ما درته ذکر کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دو شیانو تذکره کړې ده په دغه میاس کې، یو روزه نیول په نم او لسم یا لسم او یو لسم د محرم باندې روزه نیول. دوم نبی علیه الصلاۃ والسلام سے حدیث کې فرمایلی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې کوم انسان په خپل اهل او عیال په لسم د محرم باندې خپل اهل او عیال باندې د خپل وسعت مطابق خرچه وکړه، د خپل کور په خلکو باندې د خپل طاقت مطابق خرچه د نور ورځو نه زیاته وکړه، الله رب العزت په ټول کال دته د په رزق کې برکت غورځي. دغه دوه اعمال د صحابهونه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دغه دوه اعمالو اثبات راغلی ده. لیکن نن مسلمانان هر یو مسلمان د خپل عمل ته وګوري، هر مسلمان د خپل سوچ او فکر ته وګوري، هر مسلمان د خپل نظریه وګوري، خپل نظریه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغو احادیثو مطابق کی بهر هر هغه عمل چې د موږ او تاسې په پښتو را شروع ده، هر هغه عمل چې د موږ او د تاسې په خاندانو کې را شروع ده، هغه عمل اول خو موږ او تاسې ونکو او که چیرې کوو پرېږدو نو باید د دین په نوم باندې ونکو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه حدیث لاندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی ده، د دغه حدیث مصداق بیا موږ ونه ګرځو. او محترم ورونو، په دغو ورځو کې باید صدقات خیرات هر مسلمان وکړي، لیکن د صدقات او د خیراتو لپاره ورځې انتخاب کول دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی. صدقات او د خیراتو لپاره دغه 360 ورځې ټولې یو رنګه دي. الله رب العزت ټولو ورځو ته عظمت ورکړی ده. یو سړی پلار وفات شوی ده، یو سړی مور وفات شوی ده، یو سړی بیبي وفات شوی ده، ورور وفات شوی ده، خاندان کې عزتدار یو مرګری وفات شوی ده، نو د ایصال ثواب قائل ټول اهل سنت والجماعت دي. مختاس اهل سنت والجماعت د ایصال ثواب قائل، هغه که ایصال ثواب عملی او هغه که مالی. یو انسان پلار وفات شوی د خپل خاندان کې څوک وفات شوی ده، یو عزتدار انسان د یو دیندار سړي پسې صدقه کوي، لیکن رضا به الله رب العزت طلب کوي. کوم ثواب چې د خیرات ملاویږي هغه ثواب په سړي ته بخښل کیږي او هغه ثواب سړي ته یقینا رسیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف ده چې د تاسې وفات شوي خلک د تاسې د تحفو په انتظار باندې. نبی علیه السلام نه پوښتنه کی یا رسول الله تحفې څه شی دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسې صدقات، د تاسې هغه لا اله الا الله، د تاسې ذکر اذکار، د تاسې هغه نوافل، د تاسې تلاوتونه چې الله رب العزت په دربار کې وکړي او خپلو مردګانو ته یې وبخښي، دغه د تاسې هغه تحفې خپلو مردګانو ته رسیږي. نو باید هر مسلمان خپلو مردګانو ته، صلحاو ته، نیکانو ته هغه ایصال ثواب عملی یا ایصال ثواب هغه مالی په داسې انداز سره وکړي چې هغه د سنت طریقې مطابق وي، په هغې کې بدعات نه وي، په هغې کې ریاکاري نه وي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی چې زه چې ډېر ډارېږم په خپل امت باندې، هغه زیات ډارېدونکی شی شرک اصغر ده. صحابه پوښتنه کې یا رسول الله دا شرک اصغر څه شی ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ریاکاري ده.
عمل به د خدای په نوم کې لیکن ځان به خلکو ته ښکاروي. دغه عمل د خدای لپاره نه څه بلکې دغه عمل د انسان د رضا کولو لپاره څه، دغه د انسانانو کې د ځان د سربلندي لپاره څه. او په دغه عمل باندې اگر که دغه عمل ظاهرا ډیر بهترین د صدقه کوي، نوافل کوي، روزه نیسي، حج کی، جهاد کوي، لیکن د الله رب العزت لپاره نه ده. خلکو ته ځان ښکاروي، خلکو کې سربلند سم، خلکو کې خان سم، خلک راته سخي وایي، خلک راته حاجي وایي، خلک راته غازی وایي. الله رب العزت په دغه انسان د بیا د قیامت په ورځ باندې سخت عذاب ورکوي. خالص الله رب العزت هغه عمل قبول ده چې د الله رب العزت د رضا لپاره او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقې. کچېرې د الله رب العزت د رضا لپاره نه د نبی علیه السلام په طریقه باندې رہی، هغه عمل که ډیر ښایسته الله رب العزت ته قابل قبول نه ده. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټول اعمال د الله رب العزت د رضا لپاره او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.